الله علیه وسلم سحر ٹیمو صحابہ تا ارشاد فرمایلو چې بیگا چا خوب لیدلے دے چې زاغی ته تعبیر وکړو صحابه وی چې یا رسول الله بیگا مونږه څه خوب نه دی وی وکه دی بیگا ما یو خوب لیدلې ټول صحابه سرنګون شو او وګی وی زه پروتم او یو دوه کسراله یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روانه چې روانه کما سګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی د ولاړ په لاس کې یو غټ کانه دی د دې پروت دی سر ته را پریدي سر زړه زړه شي د بیا کانه روچت کې اثر ورته بیا جوړ شوی وی ماوی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی وی ادوو کسو راتوی چې یا رسول الله فانطلق مخکزا وی چې مخک لارم یو سړی ناست دی او یو ورته ولاړ دی او د ولاړ په لاس کې د اور پلاسونه او د اور انبوري دي د دې ناس دی خولې ته ورچي دا خولې داسې شلی او بیا ورځي او شلی او بیا ورځي یا بار الہ دا سوک دے وی جی نور مخکزا چه نور مخکلارم سگورم چه یو تنور دے چه خزی او سڑی پکے گاڑ واڑ پراتے دی کلے لمبے پاس روڑی او کلے لاندی اڑی کلے پاس روڑی کلے لاندی دا سوک دی وی جی نور مخکزا چې نور مخکې لارم سګورم چې یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت دی غوپې وای هر طرف ته چې د وتو اراده وکي هغه طرف نه کانه راشي او دی په داخله ولګي او بیا پکې وروځي دا څوک دی ویجی نور مخکې وی ما دواره رونی و چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وخود وی یو راتوي چې انا جبريل ز جبرائیل علیہ السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام دا سم چې درته وخود وکې د چوست په پوي یا رسول الله کم سره چې پروتو سری پکانی ماته دو جوړې ده دا هغه سره دی چې په دنیا کې قران لسته او عمل به په نه کول قران به وی تلاوتونه به هم کول ختمونه به هم کول خو چرته چې په قران د عمل زراغه ده بیا پکې نو دا سړی چې مرشي په قبر کې به تر قیامت پورې د سر په دې عذاب گرفتاری دا هغه سر دی چې چا قرآن ویلو عمل به کوي سردار کونینو فرمایل چې دا خله په انبورونو شلیدا او جوړېدا تاسو و یا رسول الله دا هغه سره چې په دې خلب د په دنیا کې دو جنگول د خیر خبره د په دنیا کې چرې نه وکړي سوا د شر او د فساد د خبره کار شیطانت نو د خپل خلو ته وګورئ چې زمون خلی د سار نه تر ماخامه پورې څک زمون د خلوبا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ درست په قبر کې دا حال
دا خزی او سړی چې په تنور کې لمبو پاس وړه و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې خپل خزی وی او پردو خزو پسې به ګرځېده او دا هغه خزی دی چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځېدي نو دا خزی او سړی چې مړ شي تر قیامت پورې به د هغوی قبر د اور تنور وي اندازه وکئ د پاکستان خزې مو ګورئ او سړی مو د وینې او د زړه په تالاو کې دا څوک و یا رسول الله دا سود خور ګاڼې خور په سود پیسې ورکوونکي سودخور چې مرشي داغه قبر با د وینو د زو تلاوي تر قیامت به پکې وتی وي دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه د قلقره په خپل کتاب پیغمبر د شپې خوب کتله بیا سحر صحابه او تویلی دي نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبره دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو هغه سحر صحابه ته بیان ک دا عین دین دی زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نرستو د دې عمل خلق سره په قبر کې دا معاملې ٹھیک شو کته رښتیا ده که دروغ ده نو د رسول الله نه زیات رښتینه په دې کائنات کې پیدا کا چې د دنه کم رښتینه زیات اوچتو نو دا به بیا درو بیا د الله یواله تاسو په دلیل منلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري تاسو په دلیل منلې هر یو پیغمبر ته الله معجزې ولي ورکول معجزې به دې د پاره ورکولې چې دا خلق عاجز شي او د دغه معجزې جواب ونکړي شي او د پیغمبري په اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړي کول دا د پیغمبر معجزه وا ابو جهل او سرداران د مکه ټول حیران شو او جواب نشو کول کاری پلاس کې لا اله الا الله ویل عالم عجز شو د دې جواب نشو پلا رضا کانو نا آواز رضا چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دنیا اورا عاجز شو د دې جواب نشو بیا د لرګستان په مسجد نبوي کې د قجوري د ونی جوړه پیغمبر به چې تقریر کولو هغه ته به اډانا والا یو نجارو ترکان هغه دا خیالو کو چې حضور علیہ السلام په ولاړ تقریر کوي دا ستړی کیږي نو دا منبر جوړ چې منبر جوړ کو جمعات ته راوړو او فرمایل چې یا رسول الله تاسو چې خطاب کوئ نو په دې منبر تشریف دی پیغمبر منبر تلاړو چې پاغي تشریف کې خو نو دا لرګي چې په جراش او چې ځکه دی د قجورو د پانو چھت ته وغی لاندې داسې ډکه ستن ور کړی دا ناغه اوچ ډکه داسې جاری لکه بنی آدم سلګي وهیو اٹکای وهیو جڑا د پجومات صحابه په جمعات کې ناس کی مسجد نبوي کې ټول حیران مولانا روي چې استله
حنان یز ہجر رسول نالم زد ہنچو ارباب عقول دا سے جڑل تابوے چی او انسان جاڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغ او دستنی لئے غار ورکراو سینے سرائیو لگولا او دستنی توئی چی گفت پیغمبر چی خواہی اے ستون وستنی تصواری ولی جاری استن ورتوئی چی گفت جانم از فراقت گشت خون و یا رسول اللہ ستا پا جدائے کہ میں دزرن وینی جدا شوئی ستران جدا شوئی ولی مسندت منبود مز منتاختی اول خو ستا تکیاگا زوما ستا ملابا ما سره لگے دلیوا او ستا تکیاگا چی دے نو زوما مسندت منبود مز منتاختی برسر منبر تو مسند ساختی اول ستا تکیاگا زوم اس لاڑی پا منبر کے ناس نو دی وجہ نزا جاڑا حضور علیہ السلام ورطو فرمائل چی وونی زب دعاو کم چی اللہ تا پا جنت کی ونکی آڈکے ورطوئی چی یا رسول اللہ پا خدای میں دی قسم وی کم میں پا جنت کارشتاو ند جنت پا ونو نہ جنت غواړما نہ د جنت میوه غواړما نہ په جنت کې ونه کې د غواړما که غواړم نو په دنیا کې تا سره یو ځای کې د غواړما مولانا روم وایي چې دا خبرې دې ډکی او پیغمبر څو وخت کې کولې نو د صحابه په جمعات کې چې څومره ناستو دې ټولو اورېدي او مولانا وایي چې درته حیرمان د اصحاب رسول ټول صحابه حیران چې دې وچ ډکي ته وګوره د دې جړا ته وګوره او بیا پیغمبر سره د دې ډکی دی خبرو ته وګوره درت حیرمان د اصحاب رسول کستی میں نالد ستون با عرضتول داستناو جڑاو چغیو خبری صحابہ ټول حیران عرض میں داو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت پاغي خو اوچ جکیم گواو کاریم پہ گواو داسمان سپوگمایم پہ گواو او حیواناتم پہ گواو زناورم گواو یواز بنی آدم نا حیوانات گواو باب تاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس
بیرون کچهری گیٹ اشرف روڈ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي. دلتا شورا دا و صوبه دا و منبر دے و پلانے دے و چرتا گرنگ سنو لے پہ اختیار کی اوزس عرض میں داو چه پارلیمنٹو دا اغا خلق مخیوالو ټول پارلیمنٹ پاسې دو چې صاحب ولی واورئ چې تر څو پورې په مدینه منوره کې د محمد رسول الله خبر او د لاش موجودی انګریز قوم به د ښې ورځې مخ نه ګوري. د دې خبر نه د لاش راویسته غواړم او دلته یې راوړل غواړم. څوک کولی شي دا قرباني؟ یو دوه انګریزان پاسې دی ویل مونږ به اجازت ته ویلې بالکل. د انګلینډ نه را روان شو مدینه منورې ته راغلی ګیرې پرېښوی ځان نه صوفیان جوړ چې دا صوفیان نو دغه ځای پیرنګیانو ځان نه صوفیان جوړ که او مدینه منورې ته راغی چانه کور په کرۍ ونیو چې مونږه چیله وباسو چیله کېږي خلکو ډېره ښه چیله وباسي چیله دی چیله دی چیله دی. شریف مکہ د حرمینو بادشاہ شریف مکہ د 2 ورځو کار پاتې شو په هغه کور کې سرنګ وال شروع کړیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ته لاندې نو د شپې به خاوره غرزوله او د ورځې به په سرنګ کې کار کول. چې 2 ورځې پاتې شوې حضور علیہ السلام خوب کې ورغه شریف مکہ ته چې پاسا او باسی می درنا پاسې دو حیران پریشان چې دا څه چل بیا ودشو بیا ورته پاسا او باسی می درنا واغه انګریزان ورته لاس نیولي و خود چې دا 2 کسان دي دا می وباسي. بس شریف مکہ را پاسې دو راغه مدینه منورې ته اعلان وکړو چې تالاشیانې شروع کړي. هیڅ پته نه لګي وی کټونه او بسترې وګورئ لاندې باندې پوزه غوړېدلې په دغه کور کې چې پوزه اوچت کوتې لاندې لویه تاخانه وه. تاخانه کې ورکوشو فوج انګریزان خو ونیوه او شریف مکہ په دې سورنګ کې دغه وخت کې دا تاخانه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمین مبارکو ته سوره رسیدلې. شریف مکہ ورننوتو نور جرأت خو نه کړی شو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپې مبارک خپل کړي دا ولیدي او دا خپل کړي او دغه ځای کې د روضه مبارک نه غیر چاپیر بیا اوسپنې او سکیو دا برئی غیر چاپیر وکړه چې آینده دا خطر ورکش. هغه انګریزان پاسې د شریف مکہ ورته څه چل بدر سره کوم هغه پاسې دا شکر وست چې مونږ د خپل بادشاہ حکم بجا راوړو ابیله خبره ده چې پکې کامیاب نشو او مونږ داغه د حکم تعمیل کو مونږ د لاش وستو او لندن ته نو کړي سرکړه د تیلو او دا دوه انګریزانې پکې ګلګلک خبره دادا چې پارلیمنت دې ته وایي
او د قوم او د ملک خدمت دیتا وي. او بکی سو عزیزانو په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر تیر دی ادریس علیہ السلام نام ہے. قرآن کریم کې داغه ډېر ښکلی ذکر. ادریس علیہ السلام خدای ته وویل چې یا الله شوق مې ده د زنکدن چې لږ مې ولیده د زنکدن سختي چې تانه مې نورم پړ کې یاره پیدا شي. اسرائیل علیہ السلام ته حکم وشو چې د باندې سخت د زنکدن راولا او سات قبض کا سکرات د موت پیراوست سات قبض کا بیا سات پس جندش یقین دی راغه و یا الله ډیر واقعي چې سکرات د موت چې دی هغه ډیر سخت. رسول الله صلی الله علیه وسلم بدعا کولا اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. خدایا ز پتا پناه غواړم داغه سختو د مرګ نه د زنکدن سخته الله دې امان راکړي. پیغمبر چې کوم شینه امان غوښته اندازه کوي چې به څومره سخت کته څنګه وای ډیر نږدې دي ان قریب وبه ګور. بیا ادریس علیہ السلام وی چې یا الله جهنم کتو ته شوق ده چې جهنم وګورم او استاد قهر یره می پړه کې نور زیات شي. بوې زئی جهنم ته بوتلو پیوی ګرځولو چې دا جهنم نور وایا وی یا الله اوس می جنت کتو ته شوق ده چې جنت وګورم او د جنت په هوس باندې ستا عبادت زیات کو. سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جبریل علیہ السلام ته حکم شو چې بوزه جنت ته. جنت ته بوتلو دا جنت ته ورننه وزه پکې وګوره د چې ورننه وته پکې خو ګرځید نو کېناست. چې کېناستو جبرائیل ورته وی روزه کنه ورته وی وزم چرته دې ځنه سوکوزي و مارا وستاره وزا ورته والله کده روزم را سره شریعتو کا فیصله را سره. جبريل علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله دا خدا سی وي ورشتیا وي ور سره خبره وکړه کنه جرګه ور سره وکړه کدی وګټل راوي باسا کدی بیلو د پکې پریدا وی یا الله ثالث به څوکي. الله ورته فرمایل چې ثالث به زېما تو ادریس به باسو کوي زبه ثالثم چې چاو غټل داغه په حق کې به فیصله وکړي. وډرخه جبريل علیہ السلام ته وی چې تاسو سره څه دلیل دی چې ډیر او باسه د جنت نه. و ما سره بل څه دلیل نشته خو دې مې راوستو د دنیا نه یا الله ستا حکم چې جنت ورته وخا نو چې ورته مې وخود نو د کور مېرمن کیږي خو دې نه راوځي چې به خپل ځای ته بوس و بس دغه دلیل دی ویلو. ادریس علیہ السلام ته وی چې تاسو سره څه دلیل دی چې نو زبار هغه ورته یا الله ما سره دلیل ستا کلام دی ستا کلام ما سره دلیل دی. وی یا الله تا ویلی دی چې یو ځل جنت تما سوک نه ایستو او دنه لاړو نو وما هم بمخرجین عنها اب بیاتی سوک نو باس
نو تا ویلی دی چې یو ځل ز څوک ورننه باسم بیا به تی څوک نه وباسي نو جبرائیل څوک دی چې ما بیا تی وباسي اسرائیل جبرائیل علیہ السلام ته خدای وی وایوس یا الله زب څوم چې تا ویلی دی چې بیا به تی څوک نه وباسي نو زه څوکم چې زه تی وباسي الله فرمایي چې ادریس وګټلا او جبرائیل بیلو دا ادریس ټول عمر په جنت کې پاتې قرآن کې راغلی دی واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا ادریس علیہ السلام هغه پیغمبرو چې الله په ژوند جنت ته بوته عزیزان تاسو مستحق د جنت با الله وګرځي ان شاء الله العزیز او کا ارادیم پاکی وی نیتم پاک عزیر علیہ الصلوۃ والسلام یو ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر یہود قوم کې پیدا شوه او یهود ورته بیا د خدای زوی ویلی نو یهود کافر پدې شو چې هغه عزیر علیہ السلام ته د خدای زوی وی پلار روانو یو کله ولیدو چې ټول کله د کله را پریوته ده او د کلی ټول خلق تلاندې شي نو دی ورته ودرېدو دی کلی تماشا کوي چې بار الہ ټول کله را ناشته او د کلی څومره خلق چې دی هغه ټول تلاندې شي نو دی وایي چې انا یحیی هذه الله بعد موتها خدا دا کله د کله چې را ناشته او ټول خلق تلاندې مړ دي دا به بیا څنګه راځوندي کې دا به بیا څنګه ژوندي کې الله ورته فرمایل چې ښا دا به بیا څنګه راځوندي کول ستا خیال نه دی نو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دا خو ایمانو چې مړی الله را ژوندي کولې شي لیکن دې ته به شک کله په کیفیت کې شو چې یا الله د دې د را ژوندي کولې کیفیت به څنګه یو شک فی الخلقت ته او یو شک فی الکیف په نفس خلقت کې د انبیاء شک نی پیدا کې به څنګه دا داغي یقیني چې خدای هر څنګه کولی کیفیت راتوخه چې شان به څنګه الله ورته فرمایل قال فخذ أربعة من الطير یو سلور مارغان نیسا سلور مارغان او بیا دا سلور والا مارغان فسرهن الیک ځان سره خادت کا ځان سره عادت کا نو مارغه او حیوان چې ځان سره عادت کی کدی خیالو کی چا تعلری نه موګوري بیا در پسې را منډیو او سلور والا بیا لال کا سرونه ځان سره ونیسا او دا سلور والا چالال کی نو د دې سلور واړو غوخي کېمه کا
چې داسې کېمه کې چې د یو مارغه د بل مارغه د غوښې پته نه لګي، ټول مکس کا خپلو کې. بیا دغه غوښې په غرونو د پاسه کېده. دا غیر چاپیر غرونه دي، لګه غوښه هلته کېده، لګه هلته کېده، لګه هلته کېده، لګه هلته. دا اوس الله پاک ورته چل خی او دا ورته خی چې زه تا ته خیم چې زه مړي څنګه ژوندي کوم. مارغان حلال کو غوښې کېمې کړې، سرونه ځان سره وساتل او کېمې ټولې په غرونو داسې کې، یو سر به راوچت کو داسې، او ورته به وی چې د دې سر اجزا چې دي هغه د ټول راشي او دې سره د مرکب شي. د غرونو د سر نه به کېمې راوال وته او په هوا کې به هغه مارغه دې سره مرکب شو، جوړ بشو او دې سره براغه د عزیر علیہ السلام لاستا او دې سر سره باغه بدن یوځای شو او وابل و. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. بیا غ کېمو ته आवाज وکا ته وګوره چې په منډه بتا ترسي. عزیر علیہ السلام هم دا چلو، مارغانی ونیو او هغه لال کړه او هغه اجزا ټول کېمې کړه او سرونه ځان سره وساتل او هغه کېمې په غرونو کې خو ورته आवाज. دار یو مارغه اجزا براوچته ده او په هوا کې به مارغه دې سره جوړېده او را بغه سر سره به یوځای شو وابل و. عرض میں داو چې الله پاک په هر چیز قادر دی. که خدای کې مشوي مارغان بیا په هوا کې مرکب کوي او د پیغمبر په وینا راځي او خپل سر سره جوړیږي او بیا الوزي کنه جی. نو الله